دا غوږ دی مونږ خو اورېدل په غوږ کوو بېشکه غوږ به بندی نه غوږ نه به کار الی خو غوږ سره بارنی طاقت هم پکار دی چې هغه هوا رسېدل دی چې کوم ځای ته هوا نه رسي غوږ کار نه کوي مسامات اوس د اپریشن کمرې وي شیشې وي پکې غټې نو ته ورته غوږ کې دننه به څه نه اورې بعضې موټرې کې داسې شیشې وي چې مسامات پکې نه نو اواز د دننه نه بار نه اورېدلې کېږي او د بار نه دننه نه ځکه مسامات نه نو دغه شان عقل وی نعمت دی د خدای احسان دی او احکام شریعه په عقل بنا دی بے عقل مجنون د احکام نه راځي او عقل سره به نور د نبوت رڼا اصلي هغه ده نو د عقل به د هغه د خادم په شکل کې پیدا به تیالی واګې به ستا په لاسي او د رڼا په طرف به دی وحی الهي داسې نه چې عقل پرېږدي سست او چې کوم طرف ته عقل زما ښه وایي زه به هغې پسې روان یم نو ستا عقل به رواج پسې روان د کلي رواج نه ته نور د نبوت ته ګوره نو خدای زمونږ د هدایت دپاره انبیاء کرام رالیږلي نو شروع د وحی نه کوي کیف بد الوحی دریم سوال دا دی چې ښه په دې پوه شو چې تا ته یې ښودله چې دا هغه علوم دي چې د وحی الهي باندې ثابت دي درېیمه خبره هم دې سره درته وایم چې شروع پې ولې کوي نو درېیمه علما ورته وي راځي دې دوو ته خو زه بیا به یې مو چې لومبی خیر چې د خدای د طرفه راغلی د انسانیت د هغه وحی الهي ده نو شروع په لومبي خیر کوي او د وحی الهي نه لومبي حکم چې په انسان لازمیږي هغه ایمان به هذا الوحی دی ورپسې کتاب الایمان ذکر کوي وحی راشي پتا ایمان واج فرض کی چې ته په دې وحی الهي ایمان نه نو اول خیر نزل من السماء هو الوحی واول مطلوب من العبد الايمان بهذا الوحی دغه ترتیب شو او دغه وجه شو دا وحی ذکر په منزله د مقدمه دی دې وجه په عنوان د کتاب ذکر نه که ځکه یو مسله ده په عنوان د باب ذکر دریم سوال شروع داراله چې وحی تا ته داسې شوی دی لکه نوح علیه السلام ته نو شروع د نوح علیه السلام نه ولې کېږي انبیاء کرام خو د آدم علیه السلام نه شروع دي نو داسې ولې نه وایي دا د ملیانو تپوسونه دي طالبانو علم خو یې خدای سره دی خدا نکات تی بعد الوقوع دوی وای اول هغه مبارک پیغمبر چې هغه ته وحی تشریعي راغلی د هغه نوح علیه السلام دا مخکې وحی تکویني وه یعنی هغې ته به د ایجادات او د صناعاتو په باره کې احکامات راتلل ځکه د انسانیت شروع وه پټې داسې وکړه جامه داسې جوړه کړه دغه داسې وکړه عامه وحی دا وه نو هغه وحی چې هغه تشریعي ده د نوح علیه السلام نه شروع شوي ده داسې وایي نو دې ته تقی چې احکامات ټول په وحی تشریعي دي او سید الکائنات ته وحی تشریعي راغلی ده چې د نوح علیه السلام نه شروع دویمه وجه زمونږ په دې سلسله د انسانانو کې نوح علیه السلام اول ابو البشر ثانی دی نو چونکې د موجوده انسانیت او د انبیاء کرامو تعلق تر نوح علیه السلام پورې دی
نوح علیہ السلام د دې وجنه شروع د نوح علیہ السلام نه کوي دا موجوده انسانان ټول نوح علیہ السلام اولاد دي د حام او د سام او د یافس نو ذکر نوح علیہ السلام ذکر د آدم علیہ السلام د نور اولادو سلسله نشته درېمه نوح علیہ السلام اول پیغمبر دی چې بعثت مشرکین ته شوی دی وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا دا د نوح علیہ السلام قوم او سید الکائنات بعثت مشرکین ته شوی دی نو په دې حیثیت مناسبت د نوح علیہ السلام سره نو انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح سلورم نوح علیہ السلام پیغمبر دی چې اول په مقدس مکه د قوم تباه شوی غرق شوی نو د نوح علیہ السلام په ذکر کې یو تنبیه او انذار دی مشرکین ته ګورئ چې تاسو خو د نوح علیہ السلام د قومونو نه خبر یې او د هغې قصې په تواتر تاسو ته را رسېدلې دي او د هغې د هلاک سبب دا چې پیغمبر ونه منه او وحی نو که تاسو دا پیغمبر ونه منه او د وحی احکامات نو ستاسو حشر مم د قوم نوح په شان دي یو تنبیه شو پکې انذار شو بل سوال انا چې د دې آیات د مخکې آیاتونو سره څه مناسبت دا شپږمه پاره کې مخکې د رکوع په سر کې آیات رانه شافعي څنګه يسألونك نه دینه مخکې ډېر چې العلم کتاب من السماء علي کتاب درته دا وایي چې کتاب روح جوړ مونږ ته ولې نه پیش کړي لکه موسی علیه السلام مات يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء نخذ دې د جواب کوي یو الزامي او تحقيقي الزامي دا فقط سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم کده دې مطلب د حق تپوس وي نو دوی د موسی علیه السلام نه خو د دې نه غټ سوال نه کړو چې هغه ورته کتاب هم په یو ځل راوړی مونږ ته خدای وښایه نو معلومه دا شو چې د دې تپوسونه د حق د معلومتیا دپاره نه دي د عناد او د ضد او د استهزاء په وجه دي نو د ضد او د عناد او د استهزاء خو جوابونه ني خدای ذکر فقط سألوا موسی اکبر من ذلك موسی علیہ السلام په یو ځل کتاب راوړی نو دی ولې نه راوړي نو خدای وایي که د حق دپاره تپوس کوي نو هغه سره یې څه سلوک کړی دی چې کتاب یې ورته راوړو که کتاب ورته ته پیش کړي بیا ورته وایي خدای راته وښایه نو دا سلسله خو لا تقف عند حد ده الزامي جواب دا شو تحقیقي د دې نه شروع دی عامیز کې د هغې بیان دی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده د تحقیقی جواب خلاصه دارا چې بنا د نبوت په نفس وحی ده نه په کیفیت خاصه ده وحی خدای مختلف پیغمبران را لګلي او تاسو منه نوح علیه السلام منه هغه په یو ځل کتاب ورکړی شوی دی ابراهیم علیه السلام منه والنوح والنبيين من بعده مدعي
باندې خو اثبات دا ګوان پیش کی اوس که مدعاله ورته وی علی به د زمانم چې فلان کی او فلان کی گوی کی پیش کی دا مطالبه په عدالت او په قانون کې نه منظورېږي الکه دې به اثبات د دعوی کوي اوس ته خاص دلیل خاص ته غواړي نو دا څه دلیل نه دی نو دا د سید الکائنات بنا اپا نفس واحده نه په کیفیت خاصه د واحد موسی علیه السلام پشان نو خدای وی دا مختلف پیغمبران منه هغه ټول ته په یو کیفیت واحد نه راغله هغه ولې منه د نبوت د فارغ نفس واحد کافی ده نه یو کیفیت خاصه مطلوب استاسو لکه مدعاله او مطلوب گواو واری چې پلان کې دی گوایو کې ابا او زه گوای نه کوم نو خدای انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح دا جواب تحقیقی د بنی اسرائیل د سوال فقط سالوا موسی اکبر من ذلك فقالوا فاقد هغه خدای پاک جواب الزامی بیانای او دا هغه ثمرات نتایج چې پای بنا شو او دا جواب تحقیق شو بس تکول وصلی الله علیه لكن التفهیم درکه بس او تصویر صرف دا قرائت چې دی کنه دا عبادت دی نو قرائت دا اذکار او دا مبارک و احادیثو دا یو عمل دی نو توسل بالاعمال صحیح دی او خدای نه مشکل حل کول غواړي د خدای نمونه واله د خدای درود د حضور مبارک باندې درود شریف او به سوال باندې ک دوام پدې نیت نه چې دا سنت لازمه دي نو خیر دی دوام علی العمل په عبادت کې نه راځي لکه سړی همیشه یو برکات نفل کوي په یو وخت خو کدا عقیده وی چې دا ادا په دې وخت کې دا سنت تا یا دې کې زیات ثواب دی نو دا افتراء علی الله والرسول دا به په بدعات کې داخلي لاس کې خودل دا پرونو وي بعض خلک داسي نو کدا سنت او عبادت غني نو دا بدعت او کدا وی یو عمل دی وظیفه دا چې زه په خدای نه سوال کوم چې سر را لخکې نو کوي خو یوازې هغه وخت نه بل ځای وخت کې کوه هر وخت نو عمل عاملین عملیات کوي کنه دا غي ثبوت ضروری نه دی او د عبادت او د سنت ثبوت ضروری دی صحابه کرام لا سنت داسې نه دی کني دا په تواتر نقل شو لکه بعض خلک باندې سره ګوت خولای نو دا په بدعات کې راځي نو ګوت خولول په سر لاس کې خودل که سنت او عبادت یې غني نو به بدعت او که یو عمل لکه دارو سړی کوي نو څوک دارو په خوراک کوي څوک په وظیفه کوي وقت که پنیت ما فرطوی توسل ہوئے نو خیر افس حدیث نه دا خود مولیانو جوړ کړی ځان باندې مولا او کابل مولا اختلاف خو خوشی نه دی اتحاد خوشی دی ختم خواجگان ثبوت نه لري نو کدا سنت ګڼي نو سنت به بدعت جوړي او که یو عمل له وظیفه ځکه ابو داود کې بنراش عبد الله بن مسعود سخت انکار کو یو ډله ناس او یو به ذکر کو نور ورته وي دا کوم نه نه دي تاسو صحابه کرام نو وی خلک وما راه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن مؤمنون ټول یادې ک د باجوړ مليان یاد المؤمنون کی الف لام دا د استغراق لپاره د دریو د باړې د کلی د مليانو لپاره چې ټول مسلمانان یو سیسته خو نه خو اجماعي کنه ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن د اجماع یادې ها دا څنګه چې د باجوړ یا د زمون د 400 مليان ناجم شي چې دا طریقه خره
مومنون نمراد طول مومنان دی ٹھیک ہے لاسنا چی ورسو ملیان نا جمش المومنون کی الف لام استغراقی دی دادا مشکات حدیث بدعت حسنہ نہیں اچھا کم بدعت حسنہ سو گنیا پر سنتو کی داخل لی ذکر وسائل و حکم اصحابی دا غایات دی نو چه مقاصد اخکلی و داغی وسیله وی او وسیله په زمانه د مصطفی کینی رست جوړ شي لکه کتابونه چاپ کول مدرسې جوړول تدوین د مصحف شریف نو دا وسایل د نشر اشاعت دا روا دي او چې کوم وسیله په زمانه د مصطفی کینی او غنی مستعمل کړه غبني لکه صفونه په پوری برابرو نو پرې د حضور زمانه کې او هغه نه استعمال کړي نو چې کوم شیان د حضور په زمانه کې وی او غنی استعمال کړي مې استعمال راغی او چې کوم شیان د حضور زمانه کې ني او تو وسایل وګڼي لکه موټر کې حج لا جس کې حج لا او پټانګه کې سورې دل منزله او د کتابونه چاپ کول دې خلق بدعت حسنه دا بدعت نه دا سنت دي ځکه من قبيل ما لا يتم الواجب به فهو واجب نو وسائل حکم دا مقاصد وی کا وسائل رستو پیدا شي و زمانه دا مصطفی کی نی لوٹ فکر خلق اذان وی لوٹ فکر دا غی زمانه کی نو او اذان کے رفع صوت مقصود دے نو رفع صوت پی خراب مباعث تا پدے باپ کے خیال نہ ہے اول معنى وشرح هذا حديث شريف بين مستحق دي حديث شريف اوليك اقوال العلماء درم سے اصطلاحی خبر بھی دفن حدیث حبے یو مشہور اشکال لے پا رہے اصطلاحی خبروں کے ندرو وارو مباحث پر ترتیب خیال کا ہمانا دا حدیث و دباب امام بخاری ترمذی باب ما جاء فی فضل الطهور دا طهارت فضیلت د خدای په دربار کې ثواب سمره طهور دلته په زمینه د فی سره ده معنا د طهارت سره نو طهارت په دا کول کې سمره ثواب دا یاد لري چې په خسر احکام بیانې او حدیث مبارک احکام او فضائل داغی او آداب و نور خبر بیانی او حدیث عام دی فقہ خاصا فقہ کی صرف احکام بیانی و ہدایہ کی فضائل نشتا احکام دا او دس بار ذکر کئی او دا نشتا چی او دس کی سمرا ثواب من بار ذکر کئی خود من دا ثوابون ذکر نشتا ثوابون اکثر موضوع دا تصوف تا پا دے عمل کی دا ثواب دے پا دے عمل کی تو کہ عمل ثابتی پا شرع کی او ثوابی خبر سیدہ او کہ عمل ثابت نی مثلا حضور مبارک کری نا صحابو کری نا پا خیر القرون کی پا بدعاتو کی داخلی کی اب دے ثواب و عذاب خدا خیرت سر تعلق لری چه نسند سید الکائنات تنین قد ما خبر قابل قبول ندا نو ترمذی خدا حدیث پند نو مخی کی حکم ذکر کر ما جاء لا تقبل صلاة بغیر طهور اگا باب دا اشتراط دا طهارت دا پاو دی باب کی فضیلت دا طهارت ذکر کی ثواب دا طهارت سمرا دے و دی کسی اختلاف فقہی نشتا یعنی دی امام ابو حنیفہ و شافعی و مالک سے مسئلہ دی کی نجوڑی لیکن ثوابونو کی فقہا مختلف نوی احکامو کی مختلف تھی خبر تم خیال لکن
فضائلو کی فقهی بحثون نید ائمه و کرامو خو معنی و شرح تبه ضرورتی نو معنی لغوی در تکو او بے مستحق بے حدیث در تخه او بے استلائی خبر دی چده حدیث و باب کرام نو معنی دا حدیث صدا الفاظ در تخه حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس وحدثنا قتيبة تحويلكم مالك مدار دا سندين خو پکار دا چې د مالک نه مخکې حلی کلی وي خو دلته د مالک نه رستو حلی کلی دی ځکه د مدار په ذکر کې فرق کړی دی راویانو اسحاق بن موسی انصاری د امام مالک سے پورا نسب نامه ذکر کړی دا مالک بن انس او قتیبه د مالک سے صرف نم مالک رشته د مالک کنم دا مالک ابن انس دی خو دې د ځان نه ورسره ابن انس نشلی کلی چې په کلام دراوی کې سفر خراب شي د دې وجه نه حید مالک نه رسول لیکنه دا کني مدار مالک سره دی به مرته او قاعده خولي وچې دلته مخالفت راغله قاعده دا چې سند عالی دی مخکې ذکر کوي سند سافل لستو ذکر کوي دا زمدن استلاحی خبرم پکر ذکر معنا تزو ارستو گران خبر روان دلتا سند سافل مخی ذکر کرده سند عالی رستو ذکر کرده سند عالی دیتا ہوئی چه دا دو یو واسط شیخ پمیانس کے لگی واسطی وی مالک پورے پدی ڈنبی سند کے بواسطی دی او پدی کی یو سر پدی دیم کی یو واسطہ را و سند عالی خدا رستے دے ذکر دلتا قتیبه وی قتیبه دا مالک سیب شاگر دے قتیبه ستاسو دا شمالی اتحاد والا دے قتیبه ابن سعید بغلانی اور دی بل مخی اسحاق دے اسحاق دا مان نوئی مان دا مالک سیب نوئی نو پرندی سند کے دا ترمیزی اور دا مالک سیب پمنز کے دو استازان دی آپ دے دیم سند کی یو استاز دکم خیالی نو پکار دا چې دا رسته سند عالی چې د مخکې ذکر کړی وي او دلته مخالفت دی دا غي او نقطه په دې کې دا چې محدثین کرام صيغو د ادا ته ګوري او رمبو کې راویانو تصریح بالسماع کړی دا اسحاق د مان بن عیسان په حدثنا نقل کوي او مان د مالک نه په حدثنا نقل کوي نو دلالت په ملاقات بالفعل کوي او دا قتیبه د مالک نه په انا نقل کوي انا صيغه د ادا د کمزور ده بیا نه دی کنه دې کې احتمال د تدلیس وی احتمال د دې چې د شیخ او د پرمنس کې ملاقات نشي دې ته روایت په انا کوي نو صيغه د ادا ته دی ګوري راړمدو کې صيغه د تسریب استعمالي او د دې مکه صيغه د تسریب استعمال نشته انا را هغه سند اگر چې سافلو او په اعتبار د قوت معنوي صيغه د ادا سره مخکې شو لکه دا دوه حدیثانو کې چې تعارض راشي کنه نو 50 اسباب دي د ترجیح اتفاقی او 50 نورو کې خلاف دي نو ست اسباب د ترجیح دی یو حدیث بابل یو پکې دا چې راویان فقیهان دي په یو طرف بل طرف ته غیر فقیهان دي نو روایت د فقیه او لا ادم زمنن خبره کوم مثال لپاره ځکه فقیه پويږي په مراد د حدیث پیږي نو روایت د فقیه او لا غیر فقیه دا یو وجه ترجیح نو دلته دا رمبی سند اگر چې سافلو خودی کی تصریب سماع او صيغه د عده مضبوطه ناغه مخکې ذکر کا مالک د چانه وای ان سهيل بن ابي سعد النبي نبي هريره رضي الله عنه د مالک سے ترجمه په خپل ځای کې راشي او د ابو هريره رضی الله عنه وخت پاوینه تیرو مشهور خلق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكائنات فرمای اذا توضع العبد المسلم حضور مبارک ویلی چې بنده مسلمان او د سکی
مسلمې ویلو که مؤمنې ویلو نو د راوي شک دی دې د ځان نه په حضور باندې یو کلمه نه وایي نو چې کومه کلمه کې شکی نه په طریقه د شک نقل کی او چې کومه کلمه باندې یقین هغه په طریقه د یقین نقل کی ځکه نبی کریم ته داسې لفظ منسوبول چې اغنی ویلې دا ګوره من قال علی ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار کې داخل نبی کریم باندې پورې دروغ تړل یا یو لفظ او خبره هم ته منسوبول دا لوی جرم دی نو دی وی چې سید الکائنات لفظ د مسلم ویلی دی که لفظ د مؤمن ویلی کنی مطلب خو یو دی و او دلته د شک د پاره دی ته او تردیدی وی نو دلته به قال ورسره وی او قال المؤمن کله او د تنویع د پاره راځي چې د حضور نه دواړه لفظ نقل دلته د حضور پاک نه یو لفظ نقل دی خو د راوي شک دی چې لفظ د مسلم ویلی دی که د مؤمن ویلی دلته او ذکر کو دلته بقال ورسره وای اذا توضا العبد المسلم او قال المؤمن سید الکائنات دا ویلی چې یو بنده مسلمان او د سکی دی ویلی او که دی ویلی چې یو بنده مؤمن او د سکی مطلب یې فغسل وجهه دا فی تفصیل دی دا توازا دا توازا اجمال دی نو فی تفصیلیه دا چه او دسو کی دا سنا چه دا او دسنا پس غسل دا وجهو کی دا فی تفریعیه نا دا فی تفصیلیه دا یعنی دا او دس تفصیل سده اپا دی طریقه او دسو کی فی تفریعیه خودی تو چه مخی عمل شوی دا پی رست بنا کی او تفصیلیه مانا دا چه مخی مجمل ذکر وی دا دا غی بیان وی نو توازا مجمل ده چې بنده مسلمان او دسو کی څنګه او دسو کی فغسل وجهه مخ وینځي خرجت من وجهه كل خطيئه نزد مخ مهر گناوزي نظر الیها چې دا ګناه تکتلی ګناه خو یو حدث ته عمل له نو محل د ګناه دی محل د ګناه د شذ مخ مثلا د خذ نور اندامونه دي یا جوارګر یا صبرس نو غسل نظر الیها یعنی نظر الی موضعها د گناہ غزیته کدی گناہ پستر گناہکاری بعینه فدبار استرگو گناہگار نو دا گناہونه چی دی دا د مخ په وینځلو سره لاړ شي مع الماء او بو سره لاړ شي سید الکائنات مع الماء ویلی او کدا سی ویلی ما آخر قطر الماء آخری ساس کو دا بو سره دا بو ساس کی چوزی نو آغا دسترگو نے گناہ لاوش پسترگی چی کم گناہونا کری آغا چارا دام کے دا مخوینزلو سر ختم شی دے مطلب شی دا او دست فضیلت رہا ہے کنا چا او دست دا سے عمل لے چی سڑی دا گناہ نا پاک ہے دستر گناہ دا مخوینزلو لارا دا لاسنو گناہ دا لاسنو پوینزلو دا خپو گناہ دا خپو پوینزلو او نسائی کی دا روایت هم ده چې په سر مسو کی نو د غوګونو نه ګناهونه نو ګناهونو کې غوګونه هم دي ځکه چې پردې خبرې اوري غانې اوري ریډو اوري مثلا غلط هغه غوګونو سره وي نو سر په مسه د غوګونو ګناه لاړ شي د مخ په وینځلو د سترګو ګناهونه لاړ شي او د لاس او د خپو په وینځو د ګناهونو خو اکثر دې سره تعلق لري او نحو هذا داسی لفظ ویلیو که یاد دی پشان بل لفظ احتیاطا ویخوا و اذا غسل یده او چلا سنووندی خرجت من یده کل خطویت اوزی دد لاسنو نهر گناه بتشتها یداو چه دی گناه لرکڑی دد لاسنو یعنی کم گناه چه دا لاس سر تعلق لري ناغا دا لاسنو پا ذریع لاوش سگرٹی پی مگلی چه نسواری پی جوڑ کری سوکی پی والی پا ناسو چاله دیکا ورکری نو مع الماء دا وبو سر لارشی گناه دا لاسنو
او ما آخر خطر الماء یا دی ویلیو چې د آخری ساس که د اوبو سره داغشي حتی یخرج نقیا من الذنوب دی پا او دست کولو سره صاف ستروزی د گناه نه گناه دی ټول والوزی فضیلت دا او دست پاکی ثابت شو دی الفاظ دل خیالو که حضور مبارک وی چې بنده مسلمان او دست کی نو دا سنوی چې رجل یا خضر اذا توضع الرجل یا توضع المرأة بلکہ عبد مومن وی عبد مسلم اشاره دیتا چې د عبدیت په مقتضا او د اسلام په مقتضا چاره دا ممکن یعنی باعث د عبدیت د عبادت پنیتی کئی عبدیت خود عبادت نوکت اور توازو پنیتی کئی او مومن د خدای په ذات یقین وی داغه په ثوابونو اجرونه کتش رجل ویلې وی هغه وصف پکې نه راځي یو سړی او د سک نا سړی خو وای سړی وی یا بشری او په حیثیت د عبدیت په حیثیت د اسلامي دې دا یو عبدیت غني ځکه او بس کو عبدیت خو لوی صفت ده سید الکائنات کی په قرآن شریف کې ذکر دی په خپل زینو کې نو چې کوم لوی زین دي انت په صفت د عبد ذکر وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله معجزه د قرآن لوی معجزه نو علی عبدنا او سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام اور توازو ہر تماسا روی صفت تلک آیات کسی میں توک نہت شاہ پر میں و سر بردمی اور من تواضع للہ رفع اللہ توازو کی دا داخل چی دا یو مسئلے دا نصوب سب پوچھو کی یو خو سرکن دا مسئلے قطعی لکه موز فرض دے کنو دا خو بوے ضرور شراب بند وکر اختلافی مسئلے ویر دما استاشتا زمان دی کلی کلوی عالم شتا غل لارش ځانوي مګه او نه د هر جواب پتا جواب ضروری د هر مسالې چې ستاره په کوم کلی کې او لوی عالم وي نو په خپل جواب وکړي لا شرانه تاسو کوم ذمہواری تاسو په سر باندې چې سیاغه وکړي نو چې کوم دې کې مستاد چې کوم دې تاسو نه لوی عالمي په کلی کې حواله پاو ورکړي لا اګه مجلس کې ناس لوی عالم خبره مکه پرې دې لوک سوتن ته پوښتنه کوي رالوي شخص تا پدې سړی بدی ښکاری چې زر جوابونه شروع نو عبدیت اختیار کړه عبدیت کې لوی کمال دا کمال نه خرق وإذا توضأ العبد المسلم چې یو بنده مسلمان او د سکی نو تا په تقاضا د عبدیت او د اسلام دا او د سکو گناهونه بدل نه ختم شي دا معنا شو لفظا د حدیث مبارک دیمه مفتاح ته دې سره گناهونه معاف شو حدیث مطلقا دی چې سړی یو عملو کې ګناه معاف نو دا د قیدی په شکل درته یادوم ذکر کوم چې بارا حدیث کې چې یو عمل معاف مولانا زکریا صاحب دا خبر ذکر کړی په اخر کې وایي ما خوب ولیده امام بخاری ته مې دا ټول ناغوي دا ټول جهاد جوړ دی وی اصلی دعوه چې ما الحمد پکما دا کتاب په داس شکل نو دا کاپه او کراسه ما غيو کې مالک کلیو نا غرانه زایش دې خوب ذکر کړه خو ما ته دا کمزور وجه کار ذکر چې کراسه ځای کېدن او حدیث هم پکې لیکلو کنه آسو شو
او کته شکر راسه کې بسم الله الحمدلله کله واغه ټوله ځای سو خو چې الحمدلله کې خو ورپسې حدیث مې کړه هغه حدیث شو نو دا خوب خبره صدلی خو الحمد ویلې دا په زبان په جبه لیکل ضروري نه دی یا اقتدا کی په پخوانو مصنفینو د احادیثو پورې امخ کې سلفونه چې کوم احادیثو کتابونه نقلو هغه کې شروع د بسم الله نه یې کفایت په بسم الله کړی چې د خدای حمد او ثنا په ادا شو پکې نو مستقله خطبه د حمد د جد پاتې نشو چې ټول کتاب په عظمت الهی کې او په محبت او عظمت رسول کې او دا غیر اقوال پر رسیدو کې نو ټول حمد دی ټول ذکر دی ټول درود دی ځکه هر نوم سره درود راځي د دې وجنه د ټول جهان کې زیات درود ویونکي محدثین کرام ځکه چې هر حدیث کې نوم د مصطفی راځي مثلا او هغه سره وی صلی الله علیه وسلم دا درود شریف دی درود اللهم سلم دی او دا صلی الله علیه وسلم دی مختلف الفاظ نو د ټول نزیات درود ویونکي په مصطفی هغه محدثین کرام پیران زیاد وی چې مونږ درود ویو پیر به څومره ووایي او د دوی هر وخت شغل په حدیثو کې لویه درجه او اقرب الناس الى مجلس النبي الكريم يوم القيامه محدثین کرام دي ځکه چې هغوی وایي چې چا په ما زیات درود ویلي هغه ما ته زیات اقرب وي مجلسا یوم القیامه او محدثینو کرامو شغل په کلام د مصطفی کې او په فعل د مصطفی او په سنتو د مصطفی کې نو د جن موضوع دا ده دویم سوال ادا چې امام بخاری شروع ولې په دې عنوان کوي بدل الوحی الى رسول الله د وحی نه ولې شروع کوي او د وحی کیفیت بیانوي او د وحی ابتدا ثابت دی دې موضوع عنوان تساجتو پسر د کتاب کې دا موضوع ولی چیړي او شروع د کتاب د وحی په بحث ولی کوي دو وجه نمایان دي انور چې څوک سوی راځي دي دیتا اول اشاره کی موضوع د دې فن ته چې موضوع د علم حدیث ذات د رسول الله دی خو رسول الله په وصف د رسول او د موحى الیه سره نه په وصف د انسان محض نه په وصف د عربي محض نه په وصف د مشر محض نه په وصف د مکی اوسیدونکي یا د مدینه اوسیدونکي صرف دانا د رسول الله مبارک نه بحث کوم په حیثیت د رسول او د موحى الیه نو رسولت رسالت د رسول خو پس ته وحی نه ثابتي نو گویا دا وی چې حضور مبارک څنګه موحى الیه شو چې دا هغه د کلام او د افعالو نه بحث کو نو اثبات د رسالت اپا وحی موقوف ده
دا وحی ابتدا در تخی موضوع دا احادیثو ذات دا رسول اللہ من حیث انہو رسول اللہ ومن حیث انہو موحا الیہ ومن حیث انہو مبعوث لہدایت الخلق. دویم وجه و اهم و سرګند دا وحی نه ځکه شروع کوي چې تا ته دا ښودل غواړي چې دا آینده علوم درته زه بیانوم دا ثابت دي په وحی الهي سره بنا د ایمان بنا د اعمالو بنا د عباداتو ټول په وحی الهي دی په تشریع دا غي تفسیر او وضاحت مصطفی کړل په وحی الهی او په توضیح او تشریع نبوی. دا علوم دي چې د برن راغلي دا علوم دي چې د دې ماخذ وحی الهی ده د دې وجه نه دا باب په منزله د مقدمه وګرځاو او شروع د کتاب الایمان نه ایمان په عقل محض نه ثابتېږي نه عبادات دا مونږ په عقل نشو معلومول مونږ دومره دی او د حیات دی او دا غالي دا خراته حضور مبارک ویل او ته وحی الهی کېږي د دې وجه نه دا یان در یو قانون چې اصل په عباداتو کې توقیف دی توقیف معنی که د مصطفی نه ثابتي او د هغه صحابه کرامو نه نو دا عبادت ته په عقل نه او په قیاس نه ثابتېږي. دیو جن ډېر پیران چې عبادت کوي باغ او دا غي اصل نه په سنت د مصطفی کې او په عمل د صحابه کرامو او سلفو کې دا صحیح نه دي دا په بدعاتو کې علما داخلي دیگه قیاس نجاری کیگی نه د ځان نه اختراع که سړی وي په دې صورت کې دومره ثواب دی دا دومره کرته ووایا که رسول الله مبارک ویلي علی الراس والعین که صحابهونه راغلي او سلفونه راغلي خیر القرون نه صحابه او تابعینو ته نو ټیک ده یو حسن ظن په هغې دا دی چې د حضور مبارک نه به اورېدلي او کنه خیر القرون کینی او تیجاد د نوې عبادت کې نو دا په بدعاتو کې داخلي نو د پیرانو ډېر عملونه په بدعاتو کې داخلي نو اصل په عباداتو کې توقیف دی توقیف معنی موقوف دی دا عقلی نه دی قیاسی نه دی دا نقلی سیزونه دي که رسول الله مبارک ویلی ما فرطوی او بدعت سوکی ورطوی دی که ثواب دی که عذاب او که خاری دی ددباؤنا تقسیم عقلی خدا نو کوئی عذابی نو بید عذاب سی ولی او کوئی اس پکی نشتن ولی اشتغال بما لا یعنی او کوئی ثوابی نو دا ثواب رسول الله مبارک د دین خبر او کنو خبر ته خبر شو که رسول الله مبارک خبري ناغه امت طویلی دی کنا که داوی چا خبر نو زه خبره نو دی خو د پیغمبر نلویشو رسول الله خبر نه دی او دی خبر که هغه وی رسول الله خبر خو امت ته نه دی ویلی نو علیاذ بالله دا خیانت شو
حضور مبارک پہ کم دا خیر شی چھ دی اما امت تویلے دے او کم چھ دا شر سز دی اغینا میں امت بچ کر من پایو کی نسبت دا جہل علیہ باللہ نبی کریم ترازی یا نسبت دا فوقیت دا زان دا عزید آغنا یا نسبت دا خیانه او کاغویلی راتو خواهی کویلی بسر و چشم او کنی ویلی بس آغا چی کمی ویلی کافی دی زیادی را بانده سنکا ویزن آورو نو بدعات جوڑی گی دا دینا یو مولانا میں اوردل صوفیان مجتہدین دی پویخ پلو مسائل یو توجیح نو اجتحادم سساسا لری بشرہ کیا لے وکر اور اجتحاد پا مسائل فرعیوں کی رازی پا عبادات و محضوں کی رازی یعنی ایجاد دا عبادت نشکولے من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد اور حضور مبارک چاہا دا دریو یا ڈلو بیان کی چی دواو یا با پا دوزخ کی یا با جانت کی وی قربان آغا بسو کی ناغوی علا مثل ما انا علیه اليوم و اصحابی پا کم طریقہ چی زمن دوان مودما صحابہ روان علا مثل ما انا علیه اليوم و اصحابی دقشان الفاظ ویغا کما فرقه دا ناجیه على مثل ما انا عليه اليوم انا واصحابي فكملات دي وجنا على السنة والجماعة نمد دي حديث مبارك نراغشتش ما انا عليه السنة واصحابي جماعت جماعت باجور ملا کابل ملا تنوی او بلوچستان ملا وی پا دی اجماع دا رچا اجماع را زمان پا باجور کی پا اجماع را او پاکستان کی اصل پا عباداتو کی توقیف تے یعنی ہر عبادت بکے چکم داغین ثابت تے کنیمہ کو ضرورت سر نتاتوئی ابتداء دا وحی حضور مبارک داغ علوم دی چی اثبات پا وحی الہی راغل دے دا نقلی علوم دی دا دے ماخذ وحی الہی دے ایمانیات اخل پکی استعمال و خود خادم پا شکل اصل ندے یعنی ماخذ ندے کار بتیالے دار تا قواعد خیم خدا غیاد دارے بہرست تطبیق کرے تو دا تا تخیق وردا مبارک علوم دے چیز دے ماخذ وحی الہی دے او وحی الہی دا ہدایت دا انسان دا پارا دے عقل نشکولے کہ عقل کولے شنو دا دنیا بولے گمراہا چی چا سرا دا روسیان خداوی کنا چی عقل شتے انسان سرا نو نبی تا ساجت ٹک تا انسان لخدے دری ذریعی دا علوم ورکڑی دے اولا ذریعہ حواس دی سترگی دی غوگون دی پوزا دا حواس خمسہ و حواس خمسہ باطنہ چاغین تعبیر پا حصے مشترک کی دا اولا ذریعہ دا علم خدا حیوانات تمخلے ورکڑی دا بلکہ حیوانات پا دے حواسو کی دیر حد پور زمون مخ کی دی زما سترگی دغه شپږ شل غدا پورې کار کوي د مولا چارجک سترګې زمکه کې ولیدل کوي بوټي ته وګوري لاندې پکې چنجي معلوم
تپس او ګرګس 3 میله برا هوا کې ګرځي، لاندې په پټي کې مردار ویني، په خور کې چا چرګه وردولې مړه لس چې ګرګس پکینی دا ورته چوي. کبان په اوبو کې ګرځي ارسویني تی نه وینې په اوبو کې چې هغو پکړې سترګې به دې رندي ګیدړان او شرمخان او ماران او پیشوګان او منګکان د شپې ګرځي په کوټو کې په ځنګلونو کې. ستا په کوټه کې مګه ګرځي، ستا په کوټه کې پیشو ګرځي، په دې غرونو کې او په دې شاړو کې ګیدړان ګرځي د شپې او ښکار کوي او لومبړی لمبړم کې ولیده دا سترګې رڼا کې ته نشي ګرځېدی که چشمې ماچې او سترګو کې رانجم ماچې هغه نظر چې خدای غیله ورکړې تا کې نشته. غوږ موږ نیم میل کې آواز اورو، سپی په 6 میله کې اوري. کونې پیژنې کونې عربی کې ورته قرآن وي، اردو کې ورته چچړ وایي، پته نه وي چې فارسی کې ورته څه وایي. دغسې داسې غونډ شي په دې سارو په دې غولانځو کې چنښتي. نو عربی کې د پورې متل دی فلان اسمع من قراب، فلان کې د کونې نه په غوږونو تیره دی. دی په 45 میله کې د اوښ د خپو کشاره وي. نو د عربو ډاکټرانو به ځان سره کونې ساتل، به داسې لارې سره نږدې کېښودو ته چې به د خپو کشار اورېده نو لارې ته به یې ځان نږدې کو، نو دوی به وي قافله را روانه، نو په کونو به یې قافلې معلومول. یو کټمل دی په بوی انسان معلوموي. کټمل کابل کې ورته خسک وای او وزیرستان کې ورته کونک وای. دی د بنیادم ته کټ کې کېنه که زور کټ کې کوناټي به د کاغذ شروع کړي حیران به شي چې خدای دا دوی د چه ووې. دا په بوی انسان معلوموي، د انسان مینه د خوراکه ده. دی ماشو ته نه ګوره، ماشې دومره وړوکې شي نو چې ښکاري نه او راځي د انسان په بربن ځای کښېني او د شپې په هوا کې الوزي او خاپیرکان د شپې الوزي. طائر ولود خفاش. نو خدای دا حواس دا په حیواناتو کې زمون نه زیاتې خوي، نو خدای زمون کمې بادشي نظام خو خدای انسان ته حواله کړی دی، هغه په دویم نعمت پوره کړی دی چې هغه غیله نه دی ورکړی، هغه عقل دی. خلق دی کې کار کوي چې حواس ودرېږي. او زما حاسد دیواله پورې د نظر افعى به د عقل نه کار نه تاسو نه وي دلالت عقلي کې. نو د عقل په واسطه مونږ په جهان باندې د زمري چې نسي ښکاریان نو دوی ته پنجره کېدي او یې کې ګډوري وتړي، نو هغه زمري چې وي نو رامنډه کې ورپسې نو ګډ خو ویني او ګډ خوري، خو دا عقل نه لري چې د ښکلې پنجره کې دا مزېدار ګډوري راته څه دپاره تړلی شوی دی. ما وراء الحس علم نه لري. نو چې راننوځي په پنجره نو ګړس چې پنجره ورپسې لټ ورپسې بند شي نو بیا سړي بوزي دغه ته چړیاګر ته یا دا په ښکار باندې چې نیسي خلک. عقل پرانا نیسو
خو عقل کې یو څو خامې دي خیال کوئ ګورئ عقل وهم وخت کې کار نه کوي یو مړی پروتي په کوټه کې ته به ورسره نشي سملاستلی دی یاره هسې نه چې دا مړی راپاسي هلکه مړی راپاسي ځکه راپاسي نو خو جمدی به او هسې نه که ما سره لاس واچئ ولې تا سره لاس اچئ ستا خورور دی تره دی او بل هسې نه چې ما را خلاص کي را باندې د پاسه کیني هلکه خو شپږ میاشتې بیماري تېره کړې ده خوا اوچته یې که را خلاص یې که دا ټولې خبرې ورته عقل ښایي خو وهم ته عربۍ کې سلطان القوا وایي دا په ټولو قوتونو غالب دی وهم وخت کې عقل کار نه یو مقبره ده ته به پې دروازې ځې راځې یو ونه به یې د هغې خواته خو د شپې به نه شتلې یې مقبره کې سړی یېرېږي هلکه ولې یېرېږي ونه چې ووینې دا هغه بو دی او هغه څانګې چې دی لاسونه دي او که ګلان او میوه پکې ته به یې دی غاښونه یې راته نیغ کړي وي هلکه وایي دا ونه درانه ده دا د دې ښځو خبرې دي او د زړو پیرانو او شیخانو هلکه څنګه درانه ده خو ما هغه ونه دی که دا هغه وهم دی وهم دومره عجیبه شی دی د ګنو منځ کې په پوله باندې یو سپین شي پروت دی نو که دا د یقین د ګمان نه چې دا زمری دی نه به شتلی اگر چې هغوی وي او که دا د یقین نه چې دا هغوی دی تلی به شي پې اگر چې هغه زمري وي په واقع کې چې دا د زړه کې راغی چې دا خو زمری شیرې به براس نو دلته وستا خپې لاسونه کار نه کوي دا وهم دی نو وهم د دې وایي نو عقل د وهم وخت کې کار نه کوي عقل د غصې وخت کې کار نه کوي ورور مسلمان په 15 مرلې ځمکه باندې مړ کړي خوږه ښځه مزېداره چې ده په پیسو اغېشتې او ډېر خرچ یې پې کړي معمولي خبره باندې طلاقه کې بیا خفه ورور دا دشمنۍ څومره چې دي وروستو پې عقل خفه چې دا مې ولې وکړه په 15 مرلې مې رور مړ که اوس په 15 ګیرو به نه خلاصېږم نو دا مې څه وکړه نو غصې وخت کې عقل کار نه کوي د شهوت وخت کې عقل کار نه کوي یو جینۍ د خوښه ده ته ورپسې روانه نو که عقل درته ووایي چې ځناوره ستا خو خپله ښځه شته او ښځې ټولې د نامه د لاندې یو شان دي که جدا جدا دي یا معمولی فرق دی د معمولی فرق دپاره ته دومره لوی اقدام کې او که دا د چا خوري د چا ښځې ستا ښځې او خور لکه سکرانه ته به یې جمدې پرېږدې نو تا سره به هم دا سلوک وکړي او که مړی کړي ټول خاندان به دې وشرمېږي تر قیامته او مرګ دې آخرت دې سپېره کړه ځکه څه د سړیتوب په لار خو مړ نه شوې په جهاد کې خو مړ نه شوې دا ټول به عقل درته وایي چې دا کار مه کوه خو شهوت داسې شی دی چې عقل مستوره شي دې وجه نه خطرناک جنکو ته دغه مه کوې ټیوشن او امرد هلکانو ته ځان له مه کوې په ځان به د یو منټ م اعتماد نه کوې وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي عقل د رسم و رواج نه متاثر ہے کم کلی کې چې سره سمي عقل هغه ښه شرط اسقاط یو د نیانو جګړې پې ملیان یې خوښ کړي که عقل ورته وی چې دا صدقه رستو کې کړه او په ښکلې طریقې وکړي او تپوس یې وکړي که فدیه ده که څه شی دی خو عقل هغه رسم و رواج نه متاثر په دې ودونو کې په غمونو کې په ښادۍ کې
رسم و رواجونه شیخانم کوي مولیانم کوي پیرانم کوي دا هغه رسم و رواج که بلوچستان ته لاړې غټ غټ پټکي وي او وزیرستان کې وزیرستان والا ته دومره غټ پټکي ته ساجت نو سجدي وخت کې خوار ډېر تنګ ناست دي ځکه چې پټکي دې پروسي دومره غټ پټکي ته څه ضرورت سودان ته لاړ شي دا پټکي لکه د منارې په شکل وي داسې 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 او داسې ګرځي لکه دا مایان چې دا مچي مار چې په اوبو کې ګرځي دا کبان نیسي که نه نو په مزه مزه قدم هلي نو دوی په مزه هلي چې پټکې رانه پروډه ځي هلکه ولې ځان پخه مخته کړی دی مختصر پټکي ووه که پرېښې ته لاړی مسلمانان دا مخونه یې شلیدلي حج کې ښکار هلکه ولې شلوی داغونه یې وی دا زموږ د قبایلو نښې دي چې ماشوم وشي که نه نو ګرم اور سور کړی سیخ دا والا په مخ دوه ځای راکاږي داسې د چا نښه دلته یي د چا دلته یي دوه دوه دا مخې شلیدلي ما چې څومره غټېږي هغه پر هرې غټ زیات هلکه دا ظلم د پېژندو دپاره دا ذریعه ده یو ماشوم پاک په واتو ورځې او ته پې ګرم سیخونه راکاږي دا څه شي فرض و که سنت و که مستحب و نوی دا زمونږ رواج دی موږ پې قبیلې پېژنو نو مخونه یې شلیدلي که حج له لاړی افریقې ته لاړی دلته دوه داغه دلته دوه داغه د چا دلته د چا دلته ملیان یسناورو ملیانو دې قوم ته نه وایه چې دا څه کوي رواج دا رفاعي طریقه ده دا تیجاني ده دا شاذلي ده څوک به په ولاړه ذکر کوي داسې به خوځي هلکه دا ولې لوی پیر وایي المدد یا رسول المدد ما شام کې یو ملا ته وایي دا څه کوئ تاسو وایي دا توسل کوم دا توسل دی په ولاړه ولاړې حلقې جوړه کړي داسې خوځي را المدد یا رسول المدد یا رسول دا خو د حضور پاک نه تاسو امداد غواړئ دا خو نوع د شرک ده نو دا رواجونه دي په دې قومونو کې په فقات کې په مړو کې په جمدو کې نو عقل د رواج نه متاثره دی د دې وجې نه خدای انبیاء کرام را لېږلي دي درېیمه رڼا هغه وحی ده انبیاء کرام د وحم نه متاثر نه انبیاء کرام د غصې وخت کې متاثر نه انبیاء کرام د رواج نه متاثر نه هغوی رواجونه بدلی سمې ته یې راوړئ انبیاء کرام د شهوت نه متاثر نه شهوت هم لري الحمدلله خو په اعتدال کې په خپل قابو کې غصه کېږي غصې په اعتدال کې په خپل قابو کې نو خدای د هدایت دپاره هغه مبارک شخصونه او هغه طریقه خوښه کړې ده چې د دې ټولو عیوبو نه پاکي نو حواس ظاهره هم شته عقل هم شته خو وحی الهي نه د خدای د رضا او د خدای د خوشحالۍ څیزونه هغه په عقل نه معلومېږي که هندوان هم بې دې کاڼي ته خدای نه وایي وی دا یادګار د روح د پلانکي دی نو چې موږ دته تقرب وکړو نو دی به هم خدای ته رسوي ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا هندوم په دې پوهېږي چې دی خو خدای نه دا خو ما جوړ کړ خو دا د روح یادګار دی د پلانکي د گوتم بدھ د مهاتما بدھ د مهادیو د کرشن مهاراج د پاربتی نو دې چې دته سجده وکړو نو دی به خوشحاله شي نو دی به هم خدای ته ورسوي لکه بعضې پیران مریدانو ته وایي زما خپو ته راشه ما ته شکرانه راکړه زه به دې رسوم د قیامت پر ورځ به دې پولیس ورات باندې تېروم دا به درکوم دا به نو د پیرانو مقصد خپلو خپو ته راغورځولې چې زه به دې رسوم
داسې مکه. د پیر مقصد دا چې یو طریقه د عمل تیز ده کې بس نور هغه تا رسول به خپل عمل بده کوي. نو دوی زور په اشخاص پرسته کوي، شخصیت پرسته، او شریعت زور په عمل پرسته کوي. عملو کا تلاوتو کا درود شریف وایا، منځو کا روجو نیسه. شخصیت پرستی کلا دا شرک ترسی، او د شرک بنیاد په دې شخصیت پرستی دی. وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. بخاری کی بدل راشي دا اسماء د رجال صالحین، دا اولیاء الله، نو خلق دا غي په نوم مجسمه جوړ کړي. نو چې کوم هغه چالي دلیو نو هغه مجسمو به اسبه د محبت په شکل ورته کتل، او په مجلسونو کې به اخی وغانته. خو چې به هغه وفات شو رستو نسل لاغه ناغي داغي عبادت شروع. دا بخاری شریف کې ده راغلی. دا څومره بت پرستی چې راغله دا د شخصیت پرستی نه راغله. ګوتم بدھ لوی سړی تیر شوی دی 610 سنه کې د عیسی علیه السلام نه مخکې. هغه عبادت کړي، ریاضت یې کړي دی. هغې ریاضت ته ګیان وایي. د اونې د لاندې د بر د اونې د لاندې بناست د مراقبې په شکل او تصورات به یې کول. هغې نه پس خلقو د هغې عبادت شروع. نو عقل انسان ته هدایت نشي کولای. د دې وجه نه وحی ده. نو باب کیف کان بدل وحی، اصل زمونږ ګوره د هدایت هغه وحی الهي ده او تشریع نبوي ده. عقل یو خادم د استعمال لکه سورلی پاس کیږي، نو اس بته چاله دا څنګه چې د اس پتابه اس باندې بواګه پرېد او پرېد چې د اس په کوم طرف ته لاړ د باغه طرف زم نه اس په پای طرف بوزي چې تکم خوازي اسنه بفیدا علی خجلب بزدا پلازگی منزل تا بپیزان نسه. او کنا اس خوشی کی چې زه د اس په طرف زم لکه کارغه باندې یو ځل هوا رااله، نو کارغه هوا سره لاړ. چا ورته ویلي چې کوم طرف ته هوا ځي هغه طرف ته ځه، نه ته به د هوا ځان تابع کړې. بل د عقل معیار څه دی چې کوم عقل صحیح دی هغه په وحی الهي معلومه. دا نور دی. د دې عقل داسې مثال دی په حواسو کې لکه سترګې. لیدل خو موږ په سترګو کوو بېشکه، خو سترګو سره بارانې څیز دی که هغه نی سترګې کار نه کوي. هغه رڼا ده چې رڼا کوم ځای نی هلته ستا سترګې کار نه کوي. که په تیاره کوټه کې ناست